السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو د حوالې باره کې تپوس کړی دی چې د دې مسلې حواله څه ده. نو د دې مسلې حواله هم هغه ده چې کله فقیر د قربانۍ څاروي واخلي نو دا په هغه باندې متعین شي، او چې فقیر او مالدار دواړه واخلي نو په غریب باندې متعین شو. وس دا غټ څاروي دی نو داسې خو کېدی نه شي چې فقیر د هغې نه خپله حصه لاله کړي او باقي څاروي چې دی نو هغه پرېږدي. لکه د قربانۍ په ورځو کې څاروي ورک شو او بیا د قربانۍ په ورځو کې هغه واپس را پیدا شو، مالدار سړي بله قرباني اغستې ده، نو په مالدار باندې یوه قرباني لازمه ده او فقیر به دغه قرباني هم کوي، دغه څاروي به هم حلالوي. اوس په دې کې دا نشي کېدی چې فقیر ته خپله حصه حلاله کړي او باقي څاروي پرېږدي. نو په دې فقهاو دا مسله لیکلې ده او فتاوجات هم ذکر کړي ده. د دارالعلوم دیوبند هم په دې باندې یو فتوا ده، هغه به انشاءالله تاسو ته درولېږم چې هغوی به کې دا شرط خامخا لیکي چې دا اختیار په هغه صورت کې دی چې ټول شریکان صاحب نصاب وي. که په شریکانو کې یو هم غریب و نو بیا دغه اختیار نشته، یعنی بیا دا څاروی چې دی هغه سړی نه خرڅولی شي او نه چې دی ځان له به استعمال کې راوستی شي. که د قربانۍ ورځې تېرې شوي دي نو دغه څاروی جمدې صدقه کول لازم دي، او که د قربانۍ ورځې نه دي تېرې شوي نو بیا له دغې څاروي حلالول دا ضروري دي. نو دغه مسله چې ده نو دا مخکې هم راغلي ده او دې باندې چې دی باقاعده مونږ ښه پوره کتابونه کتلي دي. البته دې وخت کې زما سره کتابونه شته نه چې زه تاسو ته د هغې صفه وویم او یا چې د هغې تاسو ته وویم چې دا لیکلي. البته د دارالعلوم دیوبند یو فتوا ده، د هغوی په ویب سایټ باندې هم پرته ده او په هغې کې دا خبره لیکلې ده چې د قربانۍ څاروي چې کله میلاو شي نو په دغې صورت کې اختیار دی، خو په هغه صورت کې چې کله ټول شریکان صاحب نصاب وي. که په شریکانو کې یو هم غریب و نو بیا دغه اختیار نشته، بیا به دغه څاروي حلالوي. د دې تعلق د قربانۍ د څاروي د حلالېدو سره دی چې کوم سړی په سعودي کې دی هغه چېرته دلته چاته ویلي چې ته زما له طرف نه قرباني وکړه، نو سعودي کې عموما یو ورځ اختر مخکې هغه چې د دپاره دلته قرباني کوي نو هغه به د اختر دویمه ورځ او دا جایز دي. خو دی به د مستحب دا ده چې د څاروي د حلالېدو پورې دی نوکونه یخته وغیره نه واړه کوي. که چا واړه کړه نو څه ګناه نشته. وعلیکم السلام. جی کېږي په یو بهتره ده، د خسي څاروي قرباني بهتره ده. وعلیکم السلام. کوم سړی چې لیټ مانځله راغلی او د ده نه تکبیرات شوي نو ده له پکار ده چې څنګه نیت وتړي نو تکبیرات دې وکړي او بیا دې امام سره شامل شي، یعنې الله اکبر الله اکبر زاید تکبیرات چې کوم دي هغه دې ووایي او د امام سره دې په منځ کې شامل شي. وعلیکم السلام. دې باندې د ټولو علماو اتفاق دی چې کوم ځای کې سړی اوسېږي د هغه ځای سره د اختر کوي، د هغه ځای سره د روژه نیسي. شمالي وزیرستان خلک هم پاکستان کې اوسېږي نو پکار ده چې پاکستان سره دوی اختر وکړي، پاکستان سره روژه ونیسي او پاکستان کې څه کال ټول یو اختر و نو پکار دا وه چې هغوی د پاکستان سره اختر او قرباني کړی. وعلیکم السلام. ډاکټر اسرار احمد او نور داسې خلک چې د هغوی تفردات دي، د هغوی بعضې داسې مسلې دي چې هغه د امت د اجماع نه خلاف دي، نو یو عام مسلمان لا د داسې خلکو بیانات نه دي اورېدل پکار. د هغې وجه دا ده چې عام سړی په صحیح او غلط کې تمیز نشي کولی، نو د هدایت په ځای به دی ګمراه شي. لهذا د داسې خلکو د بیاناتو په ځای د ښو خلکو چې هغه بالکل غیر متنازع شخصیات دي د هغوی بیانات اورېدل پکار دي. وعلیکم السلام. خاوند چې د وفات په وخت کې په کوم کور کې موجود و په هغه کور کې عدت تېرول لازمي دي، بل ځای ته نشي تللی. وعلیکم السلام. که غوږونه یې بالکل نه وي نو بیا پې قرباني نه کېږي، او که واړه واړه وي نو بیا پې کېږي. وعلیکم السلام ورحمت الله. قبرونو له اتلا په عامو حالاتو کې جایز دي، د زنانو دپاره که په پرده کې ځي نو ګنجایش شته. البته خاص د اختر په ورځ قبرونو له تلل او دا چې دی نو یو ضروري او لازمي شی ګڼل
دا ټیک نه دي، دا غلطه طریقه ده.